دا هغه ورځ وه کله چې د مقبوضه جموں کشمیر ځمکه په وینو سره کړې شوه. په زرګونو بېګناه کشمیریان صرف په دې وجه ووژلې شول چې هغوی پاکستان سره د مینې اظهار کړی و. سخت دریځه هندوانو ډلو سره په شریکه یو داسې قتلګاه جوړه کړې شوه چېرته چې انسانیت هم ملامته شوی و. که زنانه وي، ماشومان یا سپین روبي په چا هم رحم ونه کړی شو. یو قام د هغوی د ځمکې د کورونو او خوبونو څخه محروم کړي شوي وو. خو هغه وخت کله چې ظلم خپل انتها ته ورسېدو نو د خیبر پښتونخوا غیرتمنده پښتنو دغه مظلومه او بېوسه کشمیري ورونو خویندو ته د خپلو کورونو دروازې کولاو کړې. سوات، ډیر، باجوړ او پېښور پورې هر کلي او هر ښار دغه کشمیریانو ته په زړونو کې ځای ورکړو، پناه او عزت یې ورکړو. دا پښتانه یوازې میلمه دوست نه بلکې په دغه سخت وخت کې د دغه ځپلې شوي او مظلومه کشمیریانو ملګري او خیرخوا هم جوړ شول. نن چې هم موږ 8 نومبر یادوو نو دا صرف یو قتل عام نه بلکې د یو لوز او وفا یاد تازه کوي چې موږ د کشمیریانو سره کلک ولاړ یو او یوبه او تل به یو. د مقبوضه جموں کشمیر د شهیدانو وینه موږ نه غوښتنه کوي. انصاف، ازادي او عزت زموږ حق دی.